شاهنام صاحب کو ځان مشهورول غواړي نو جومات کې غول وکړه. دوستانو څه وخت مخکې تاسو ته ما ویل دا سړی ډرامه باز دی، خو په کمنټس کې ما ته بلا خلکو دا خبره کوله چې ته څه خبره یو دی خو په حاشیه خلاف راوتې پلان کې ډینګرې. نو د ګیلمن او د کاشف علي چې دې سړي کومه ډرامه جوړه کړې وه ځان مشهورتیا دپاره، په خپلو سترګې وګورئ دا ویډیو لږ وګورئ نو تاسو ته پته ولګي کاشف علي او ګیلمن او د دې شي ډرامه به تاسو وګورئ. دا لږ وګورئ بیا پرې مونږ خبرې کوو. خبرې دې ورسره وشوې؟ نه مې دې ورسره شوي خبرې، دا خو ورسره سبا راکاږم، اوس خو راسره ټایم نشته، زه خو سوده کېږم. سوده کېږي؟ به سوده کېږو څه به وکړو. همیره چې شوه همیره چې شوه ښځه دې څه شوه؟ تختې دی هم کور ده کلمه چې بس هلته بیا غور جوړ دی مړه سړی مې په څو کاله یو خوا سپېړه راکړي څوک بل خوا. ولې؟ بس نه مې پرېږدي کور کې بېعزته شوم که پلار رور ټول. نو ولې تا ته دا پته نه وه؟ تا زه نه ښه دوستانو دا خو تاسو وکتو. نو د ټولو نه غټ ډرامه باز سړی دا دی د خپل مشهورتیا دپاره دا ظالمان څه نه کوي. دا دواړه دي، دا اني پاوان دی او دا بل شاهنام دی. دې دواړه د خپلو مشهورتیا کېدو دپاره دا کومه ډرامې کوي. نو شاهنام صاحب زموږ ته دا خواست دی چې کوشش کوه چې ځان مشهورۍ نه جومات کې غول وکړه، خو دا شی مه کوه. دا ټیک ټاک ټول خلک ګوري. تا پرون یو څه ډرامه کړې وه دې ته نن وګوره دا څه دي. نو لکه دا تاسو پښتو معاشره کې څه خوراوی کول ستا چې ته دا خبره ډېره بار کوې چې یاره پښتو معاشره نو آیا دا د پښتو د معاشرې د کولو کارونه دي؟ نو پلیز لږ ورته خپل ځان هم لږ بدل کړئ. که ځان مشهورۍ نو خیر د جومات کې غول وکړه نو بیا به ښه مشهور